الله سبحانه وتعالى انسان ته دومره شرافت ورکړی دی دومره عزت ورکړی دی چې د انسان عزت او احترام دا د کعبې نه هم اوچت دی او څوک چې په دې کې کوتاهي کوي نو یقینا د هغو دپاره ډېر وعیدات هم راغلي دي من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا چا یو انسان مړ که برنا حق یې وواجه برنا حق د هغه خونې واغسته نو الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي دا یوازې دغه سړی د نه دی وجلی دغه زنانۍ نه ده وجلی بلکې د ټول انسانیت وواجه دا یوازې دا سړی مړ نه شو د ده نه په کور کې بچیان پاتې شو د ده مور او پلار ته درد او تکلیف ورسېده د ده ښځه کونډه شوه د ده رشته داران زخمی شو زړونه زخمی شو نو الله سبحانه وتعالی ارشاد وفرمایا چې دا یوازې دا یو کس نه دی وجلی بلکې د پوره انسانیت وواجه پوره انسانیت قتل او بیا قرآن کې الله سبحانه وتعالی فیصله کړې ده فیصله یې دا کړې ده چې کوم یو انسان هغه چې یو مؤمن مسلمان مړ که قتل یې که اوس مؤمن مسلمان چې ته وجنې او هغه ته ټوپک مخامخ کې کلاشنکوپ ورته مخامخ کې نو ته قتل روا ګڼې که نه ته وایې چې زما دپاره د ده وجل دا روا دي اوس تا دا مسلمان وواجه مړ دی که الله سبحانه وتعالی فیصله کړې ده دا انسان دومره په عظیمه ګناه کې مبتلا شو چې دی به جهنم ته ځي او همیشه به جهنم کې پروت دی به جهنم ته ځي او جهنم خو د کافر دپاره تیار شوی دی او چې یو مؤمن مسلمان هغه مړ شو چا وواجه نو دا سړی دومره په لویو ګناه کې مبتلا شو الله تعالی ارشاد فرمایي چې دی به جهنم ته ځي او په جهنم کې به همیشه دپاره دی پروت وغضب الله علیه وځي په جهنم کې به پروت نه بلکې د الله سبحانه وتعالی غضب به وي الله سبحانه وتعالی په دې مؤمن باندې دومره غوسه کیږي چې کله دته څوک تکلیف وررسي چې یو څو څیزونه الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي دی به همیشه په جهنم کې هم پروتي په الله سبحانه وتعالی به دته غوسه همي ولعنه او الله سبحانه وتعالی په باندې لعنت هم را لیږي د خپل رحمت نه لري کوي واعد له عذابا عظیما او چې کله د جهنم ته داخل شي نو سخترین عذاب لوی عذاب الله سبحانه وتعالی د لپاره تیار کړی اوس انسان د وجود څومره قیمتي دی تاسو په خپل اندازه لګولی شئ په یو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای من اعان على قتل اخی یو کس راولګید وجل خو ډیره لویه خبره ده یو کس راولګید او بل یو کس هغه بل مسلمان واجه او دو سره صرف مدد وکړه دو سره یو کار وخود دوله پناه ورکړله دی سهولتکار جوړ شو دوله ملا وټپوله دو ته طریقه وښودله نو دا کم چې کار کوي دا مجرم چې کم دی د ده دپاره خو همیشه جهنم دی دا کم چې سهولتکار جوړ شوی دی حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د قیامت په ورځ چې کله دی راپاسي مکتوب بین عینی آئس من رحمت الله د دې تندي په منځ کې به لیکلي د دوانو سترګو په منځ کې په دې ځای کې آئس من رحمت الله چې دا سړی د الله سبحانه وتعالی د رحمت نه نا امید دی دته د الله تعالی رحمت نشي میلاوي دا څومره لویه ګناه ده تاسو اندازه ولګوئ دا پرون چې کومه حادثه راغله زمونږ په اداره کې یو ماشوم هغه قرآن ته ناست دی مور او پلار قرآن را لېږلی دی د استاز مخې ته ناست دی د کوم ځای نه ګولۍ راځي
او دغه معصوم چې کوم دی نو زخمی کوي او هغه ته تکلیف رسیږي په وینو باندې هغه لتاړي دې بل الله تعالی تاسو کې دا چې کله دا ګولې چې چا اشتري که اوس د خلکو نه پټه ده اوس د مخلوق نه پټه ده اوس په پرده راشي نو د الله تعالی کیمرې خو په هر ځای کې دی ګوره د قیامت په ورځ باندې دغه ګولې یاد ساته دا نشي پټې ده دا چې چا رایشتې ده دا چې د کم ځای نه راغلی ده دا داسې خبره نه ده چې بس اندادون فایرنګ وشو او خبره ختمه شو بس نه بلکې د الله تعالی قانون د الله تعالی نظام خو مخامخ ته کنه دغه سړی خو به ورځ مري کنه د الله قانون خو به لګي کنه د محشر میدان خو به راځي کنه دغه واقعا دغه به ما او تا ته خی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے ارشاد فرمای کوم یو انسان بل انسان زخمی کو د قیامت په ورځ چې دا سړی را پاسي او هو علیه غضبان الله سبحانه وتعالى وبد باندې غصه اوس یو زما استاد غصه ده یو د حکومت غصه ده دغه څه غصيري یو د الله تعالی غصه ده اندازه ولګوي د الله سبحانه وتعالى غصه وسمري نن خو ته په جوش کې په جذبه کې ته د قام قبیل د وجنا ته د ټبر د وجنا ته د قومیت او لسانیت د وجنا چې څه کې کوا لیکن یو ورځ د حساب را روانه ده تا ته به د هغې حساب هغه مخې ته کېږي هغه حساب کتاب به ورکې نو د خبرې مقصد او غرض مې دا دی چې د مسلمان علامات حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه ښودلي دي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه دی چې د هغه د لاس نه د هغه د خولې او ژبې نه بل مسلمان په حفاظت کی کچری یو انسان ځان ته مسلمان وي او د ژبه د بل مسلمان په عزت باندې لګیا د هغه تار تار کوي د لاس د بل مسلمان په وینو باندې سور دی یاد ساته دا مسلمان نه دی د مسلمان کار خدا دی د مسلمان کلمه خدا ده چې کله ته د بل یو انسان سره ملاویږي نو ته السلام علیکم وایا دغه لوی سلامتی ورته مخې ته کوه چې زما د لاس نه زما د خپې نه زما د وجود د هر یو عضو نه ستا جان ستا مال ستا عزت ستا هر څه محفوظ دي او یوازې دا نه بلکې د دې بل مسلمان د پاره هم واجب ده چې ته په د سلامتیا هغه نوم وکي ته په سلامتیا ورواچې په هغه بل مسلمان باندې هم واجب ده چې په یو بل عبادت کې مشغول نه شي په تا باندې هم د سلامتیا راواچې وعلیکم السلام وي مسلمان خود سلامتیا نه ده چې د بل تراحت بل ته سکون او اطمینان ورکي وستانه ستا مسلمان رور په لړزان کې ده یاد ساته ګوره ته مسلمان نه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فیصله کړی ده دا انسان مسلمان ځان ته مسلمان وای خو لیکن مسلمان نشي کېده زموږ فقهای کرام عجیبه خبره کوي وای ګوره د انسان دا جان دومره عزت او احترام والا دی کچری یو انسان ستا په دې سر باندې تماچه کی دی او تا ته وای چې یاره دا حرام سیز دی دا شراب دی دا وسکه نو ته خپل جان محفوظ کا او تا ته شریعت اجازت درکړي چې د حرام سیز شراب ته استعمال د انسان دا جان دومره قیمتي دی د الله په نس باندې کچری ستا په سر باندې څوک تماچه کی دی او تا ته وای چې دا د خنزیر غوخه ده او ته یخره نو شریعت تا ته اجازت درکړي چې خپل جان محفوظ کا او دغه غوخه ته ستاسو لپاره خوراک جایز
یعنی دومره چې مردار یو سیز دی، حرام یو کار دی، خو چونکې ستا جان د یو انسان وجود دومره قیمتي دی چې الله سبحانه وتعالی وی دا وجود دی مه ضایع کوه، خیر دی دقه حرام کار وکړه چې نه ستا وجود ته څه نقصان او ضرر در ورسي. او عجیبه خبره بله، دقه فقهای کرام ګوره څومره څیزونه حرام، خو د انسان د جان د وجې نه هغه د پاره څه استعمال روا وګرځېد. اوس یو کس راولګېده او تا ته وایي چې دا پلانکې قتل که که نه تا قتلومه، پلانکې قتل که که نه تا قتلومه، نو شریعت تا ته څه اجازت درکوي؟ وایي خپل ځان په هغه باندې مړ که، خو د بل انسان دا جان دومره قیمتي دی چې هسې نه ته په خپل د خپل ځان د وجې نه چې کوم دی نو بل انسان قتل کړي. یعنی د بل انسان دا وجود، د بل انسان دا روح دا دومره قیمت لري، دا دومره اوچت شان لري. که چېرې دغه معامله نه او انسان چې څه غواړي وایي زه به یې کوم او د ده مخې له څه راځي هغه د جان حفاظت د انسان هغه قدر و قیمت د هغه شرافت او کرامت دته نه مخکې ته کېږي. دا څومره د نقصان خبره ده. ګوره د جاهلیت یو دور خلکو به قسمه قسمه کارونه کول، هغه تسلسل ګوره په بعضې خلکو کې را روان ده. که سوچ وکړي نو په دې دور کې هم اقصې افراد موجودي چې د انسان قدر و قیمت هغې ته بالکل نه معلوم، هغه دا معمولی غونته کې قصه او معمولی غونته کې خبره ګڼي. انسان مړ شو، د ده وجود ضایع شو، دته نقصان ورسید، دا د هغه په نسبت باندې دومره څه لویه معامله نه. الله سبحانه وتعالی دی د مسلمانۍ چې دا کم کارونه دي زمونږ په ذهنونو کې دی راسخ، او که چېرې داسې یو معامله روانه وه لکه څنګه چې په دې ورځ دوه کې تاسو ولیده خلق شهیدان شو، خلق ورته آوازونه کوي لکه مه کوه، او دی داسې لګیا دی ته چې دا مشین چې د ده په لاس کې دی نو بس دی باچا دی، د دا انسانان پیدا کړي دي او د قتل د ده روا شوی دی. او افسوس په دې خبره باندې چې زمونږ کومه انتظامیه ده هغه هم په خواب خرګوش باندې پرته ده. څومره د افسوس خبره ده. الله سبحانه وتعالی دی زمونږ چې څومره مسلمانان ورونه دي هغوی ته هم دا بیداری نصیب کی، او کم کارونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانۍ ښودلي دي په هغې باندې موږ عمل پیرا کی.